نن په پښتونخوا ریډیو اف ام 92.8 مردان کې د سټیشن منیجر ساجد محمود خان په مشرۍ کې د تکړه پریزنټر فاروق جان حسین د کتاب ځلندستوري د مخکتنې یو ښکلې دستوره سرته ورسېده. د پروګرام کوربه تکړه پریزنټر محمد وسیمو په دې پروګرام کې ګڼ شمېر لیکوالانو، ادیبانو او پوهانو برخه واخیسته. سټیشن منیجر پښتونخوا ریډیو اف ام 92.8 مردان ساجد محمود خان او راغلي مېلمنو مشرانو د دغه پروګرام او د کتاب ځلندستوري د مخکتنې په حواله څه دا قسمه خبرې وکړې. یو ډېر تکړه پریزنټر فاروق جان حسین یو داسې پروګرام ترتیب کړی زموږ په مشوره باندې د ټول ټیم په مشوره باندې چې هغې کې زموږ دلته چې څومره هم ادیبان، شاعران یا داسې خلک چې هغې سره داسې یو فن وي چې هغه موږ د خلکو ته وړاندې کړو او د هغې د حوصله افزای سبب هم جوړ شي او د نورو خلکو دپاره هم یو سبق وي پکې. نو دې سلسله کې یو پروګرام ترتیب کړی فاروق جان حسین. هغه پروګرام ډېر بهترین طریقې سره هغې کې انټرویوز کنډکټ کړی او هغې حوالې سره بیا موږ فاروق جان حسین زموږ ټیم دا فیصله وکړه چې دې ټول دغه له موږ یو کتابي شکل ورکو او د هغې کتاب نوم هم ځلندستوري چې هغې کې د دې ټولو پروګرامونو خلاصه او هغه انټرویوز، هغه شخصیات د هغې حوالې سره خبرې ترې وې. نو د دې پروګرام نننۍ چې کوم زموږ غونډه وه د دې بنیادي مقصد هم دا و چې موږ فاروق جان حسین چې کوم کاوشونه کړي دي، کوم کوشش و د هغې ستاینه وکړو او هغې حوالې سره یو ریډیایي پروګرام هم وشو چې وسیم یې میزبان و. سلسله کې زه د لیس محمد صاحب، د نیکنام صاحب، نور رحمان سحر صاحب، ساحل صاحب، د وسیم صاحب، د آفتاب او د حج شهاب ډېر شکریا ادا کوم چې دوی په دې پروګرام دې غونډه کې شرکت وکړو او خپل قیمتي وخت یې موږ له راکړو. ځلندستوري دا د پښتونخوا ریډیو مردان یو ډېر وتلی پروګرام دی، د یوې اوږدې مودې راسې چې کوم دی. نو دا پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه چلیده په مختلفو وختونو کې. دا پروګرام چې کوم دی د هغه وګړو یا د هغه طالب علمانو چې هغوی د ژوندانه په بیلابیلو سیمو کې ځلانده صلاحیتونو څښتنان دي، پښتونخوا ریډیو مردان هغه وخت په وخت چې کوم دی نو راغوښتي دي. په دغه لړ کې دا پروګرام څه وخت کې نور رحمان سحر، بیا ورپسې انعامجي او بیا ورپسې چې کوم دی اکبروتی ته حواله شي او د هغې نه پس زموږ ګران کشر چې فاروق جان حسین صاحب ته چې نو حواله شو. مونږ فاروق جان حسین صاحب په بیا ستایو ولې چې زموږ دغه ګران کشر د ګران مشر ساجد محمود صاحب په ملاتړ باندې د خپلې ایسې چې کوم دغه کار او زیارو هغه په کتابي شکل کې چې کوم دی مونږ ته راوړاندې که. د ریډیو پښتونخوا مردان یو جهان مننه کوو دوی نور کله هم وخت په وخت دغسې ګټور پروګرامونه راجوړوي چې په هغې کې د وطن د دې کلي کلویغې، د دې چاپېرچل، د دې ولس، د دې قام یو اواز او یو بیداري پکې دننه پرتی. یو جهان مننه کوو د زلمی لیکوال، ستر پوهان، مینوال ملګري فاروق جان حسین صاحب یو جهان مننه کوو او دې کوششونو ته په درنه ګورو. د ده حوصلې ته، د دوی جذبې ته په دواړه لاسه سلام کوو. دې وخت کې د هغوی کتاب ځلندستوري زمونږ په لاسونو کې دی، زمونږ مخې ته پروت دی، مونږ یې لولو او خوندونه ترې اخلو. او هغه ملګري کوم چې زمونږ د چاپېرچل کې ژوند کوي، الله پاک صلاحیتونه ورکړي، د هغه ملغلرې جواهرات، رنګ ګلونه دې ملګري راټول کړل، یو کتابي شکل یې وله ورکو. 145 صفحې کتاب دی، ډېر په ښکلي طریقه یې را جوړ کړی دی او د دې زلمي ملګري هغه ډېر کوششونه، ډېرې هڅې، ډېرې خوارۍ د دغه کتاب د هغه لیدو سره هم د سړي ذهن ته راشي. نن زموږ په پښتونخوا ریډیو مردان کې چې کومه دستوره وشوه د کتاب ځلندستوري، هغه د زلمي فاروق جان حسین
هغه مرکې دي چې په پښتونخوا ریډیو کې د ځلنده ستوري پروګرام له کبله راغونډې کړي دي، هغې له کتابي شکل ورکړی دی او دغه کتابي شکل چې دی نو هغه د مرکو یعنی انټرویوز چې د مختلفو شخصیاتو سره کړي دي، د هغې نه علمي خبرې چې دی نو په هغې کې ځان سره خوندي کړي دي. د دې مقصد دا دی چې ژوندي ژوندی کام چې دی نو هغه خپله پانګه چې دی نو هغه خپل را روان نسلونو ته پرېږدي. نو دا د دې یو غټ ثبوت دی دا کتاب چې راتلونکي نسلونو ته د دې مشرانو هغه خوندورې خبرې، هغه معلوماتي خبرې، هغه د چې دی نو پرېښودې د کتاب په شکل کې. دا د یو ډېره لویه هڅه ده او دې هڅې ته موږ دې ته مبارکي هم ورکوو او ډېر په درنه سترګه ورته ګورو.